سلامونه او احترامات ملګرو، نن به موږ سیل کوو د یو تاریخي عرب ملک یعنی یمن، کوم ته چې د ملک سبا سرزمین هم ویل شي. ځان به خبرو د دې ملک د جوور تاریخ او هغه حقایقونه د کوم نه چې تاسو وړاندې نه خبر وای. یمن د عرب په خطه کې موجود یو جمهوریت ملک دی. د دې په شمال کې سعودي عرب، مشرق کې عمان، جنوب کې خلیج عدن او مغرب کې بحر احمر دی. د یمن کل رقبه 15,20,000 او 900 کیلومتره ده. د رقبې لیا سره د دنیا 50م نمبر لوی ملک دی او آبادی تقریبا 3 کروڑه ده. د آبادی لیا سره هم د ملک د دنیا 50م نمبر لوی ملک شمارلی شي. آبادی کې 2.50% سنی مسلمانان او 3.50% شیعه مسلمانان دي. سنا د یمن دارالحکومت دی. عربي سرکاري ژبه ده. بحر احمر ساحلي علاقه نیم سرایی علاقه ده. په ملک دننه غریزي سیمې هم موجود دي چرته چې ډېر بارانونه هم کیږي. په ملک دننه مستقل دریاب نشته. د قومي آمدنۍ 50% د زراعت او باقی 50% د وړو تجارت نه حاصلېږي. سربراهي مملکت صدر او سربراهي حکومت وزیر اعظم وی. ملک په 19 صوبو تقسیم شوی دی. وس یو نظر د یمن په جوور تاریخ. په تیره زمانه کې په دې خاوره عظیم بادشاہي سلطنتي قایم شوی دی چې پکې یو د سبا سلطنت هم هو، کوم چې د 950 قبل مسیح یو نیم سل کاله قایم هو. د دې نه پس په دې خاوره د همیارو خپل اثر رسوخ قایم کړو. د چا په دور کې چې دلته یهودیت او عیسایت خپل پنجي خخې کړې. په سن 1525 کې د ایتوپیا عیسائی فوج د همیاري سلطنت خاتمه وکړل. په سن 1515 کې د پارس املاورو د ایتوپیا لخوا قایم شوی سلطنت ختم کړو او په سن 628 کې دلته اسلام مذهب خور شو. په 9مه صدۍ عیسوي کې د زیدی فرقې امام برسر اقتدار رالو او نیم مذهبي او نیم سیاسي حکومتونه قایم کړل او د دوی د حکومت تسلسل د 922 پورې قایم وو. په دغه دوران کې د یمن ساحلي علاقه خلافت بغداد د تنظیم لاندې و، کوم چې مصر او بیا د ترکیانو په تسلط کې رااله. په 1519 کې سلطنت عثمانیه دوی ته د خودمختیارۍ حق ورکړو. په 1340 کې امام یحیی قتل کړی شو او بیا د غزوه احمد د ملک سربراه جوړ شو. په 1315 کې یمن او متحده عرب جمهوریه یعنی مصر او د شام سره اتحاد قایم شو او دغه وجه ده چې د دریوانو ملکونو د جنډو رنگ یو شان دی. په 1918 کې د شام د متحده عرب جمهوریه د اتحاد نه علیحدګي اختیار کړل چې وروسته یمن هم په مکمل توګه د دغه اتحاد نه د لارې جدا کولو اعلان وکړو. د یمن صدر احمد نفس ولی عہد محمد البدر په تخت کې ناستو. د احمد ناصر عامی پوجیانو محمد البدر معزول کړو او ملک جمهوری کړو. همدغه وجه چې د شاه پسندو او جمهوریت پسندو ترمنځ جنگ ونخته چې ورته د سعودي عرب او مصر مکمل حمایت حاصل هو. په 1933 کې مصر د جمهوریت پسندو د مدد لپاره 40,000 فوجیان ولېږل. په 1928 کې مصری فوجیان بیرته د واپسۍ لار اختیار کړل او په عمل کې یو نوې جمهوریت حکومت قایم شو او د شوي جنگ لامل ملک 2 حصو کې تقسیم شو. په 1981 کې جنوبي یمن په شمال یمن حمله وکړل. شمالي یمن د امریکای او سعودي عرب نه د مدد اپیل وکړو چې پکې د سالسۍ نه پس دوه ملکونه په جنگ بندۍ راضي شو او په سرحدونو یې عرب فوجونه تعینات کړي شو. په 1984 کې په شمالي یمن او په 1988 کې په جنوبي یمن کې تیل دریاب شو. 4 مئی 1988 کې د شمالي او جنوبي یمن ترمنځ معاهده وشوه او دوه ملکونو یو عین قبلولو فیصله وکړه او دغه معاهده کې آزادانه سفر او د آزادانه تجارت هم فیصله وشوه چې وروسته په 20 مئی 1990 کې د شمالي یمن صدر علي عبد الله د متحده جمهوریت یمن بیرغ پورته کړو او د دوه ملکونو د یو کېدو اعلان یې وکړو. دوه ملکونه متحد شو خو د بد مرغه د دوه ملکونو فوجونه متحد نشو او یو ځل بیا اختلافات پیدا شو. نو جنوبي یمن په 1994 کې د شمالي یمن نه علیحدګي اختیارولو اعلان وکړو او د دوه ملکونو فوجیان یو بل ته مخامخ شو. د شمالي یمن فوج په مئی 1994 کې د جنوبي یمن په 3 حصو قبضه وکړې چې پکې د عدن ښار په خوا کې یو لوی فوجي اډه هم شامل و. جنوبي یمن ته د سعودي عرب حمایت ترلاسه و خو په 9 جولای 1990 کې د شمالي یمن فوجیانو اتیار گزار کړل او په دغه انخته کې او یا زره خلک د بمونو او ګولو ښکار شو. واضح دی چې شمالي یمن ته د ایران مرسته ترلاسه ده ځکه چې دلته د شیعه مسلمانانو اکثریت دی او جنوبي یمن کې د سنی مسلمانانو د اکثریت لکبله
سعودي عرب سپورټ کوي. د دې ملک او شام حالت بس یو رنګ دي. دلته هم د شیعه سنی فرقواریت اور لا پوکې ورکولې کیږي او سعودي عرب او ایران یو بل ته خپل طاقت هم په ډاګه کوي. یمن د تیلو د ترسیل لپاره اهم ترین گزرګاه ده، ځکه خو سعودي عرب نه غواړي چې دلته د ایران قبضه وي او ایران د سعودي عرب قبضه نه غواړي. یمن کې دوه حکومتونه قائم دي ځکه دا ملک د فساداتو په ضد کې دی. د یمن د بدتر حالاتو له کبله دا ملک د دنیا په خطرناک ملکونو کې شمارل شي. یمن د عرب دنیا د ټولو نه غریب ملک ګڼل شي. د دې ملک آبادی تیزی سره زیاتیږي، ولی بل اړخ ته تعلیمي شرح هم ډیره کمه ده او د دنیا دریم کم شرح خواندگی والا ملک حسابیږي. یمن د عرب په خطه کې واحد جمهوری ملک دی، باقی په هر ملک کې بادشاہت قائم دی. په یمن کې 50% نه زیات خلک د غربت نه هم لاندې ژوند تیروي. په یمن کې 200 نه زیاتې جزیرې موجود دي چې پکې د ټولو نه د لوی جزیرې نوم سقوطرا ده. یمن د بایبل د واقعاتو او قصو هم حصہ ده. د یمن دارالحکومت سنا د دنیا په قدیم ترین ښارونو کې شمارل شي. د یو روایت تر مخه دا ښار د نوح علیه السلام په 3 زامنو کې یو ځوی جوړ کړی و. جبل نبی شعیب نومي غر د جزیره یمن او عرب د ټولو نه لوړ غر دی. یمن کې په مکمل توګه شرعي نظام نافذ دی. زنانه بغیر د پردې نه د کور نه نشي وتلی او کچري د نور ملکونو نه زنانه هم د ملک ته راشي نو په مکمل توګه به پرده کوي. ګنې د یمن قانون په دې لحاظ سره ډیر سخت دی. په دې ملک کې په غلا کولو د لاس کټ کولو سزا ده، ولی د اسلام خلاف په وینا جبه کټ کولی شي. په دې ملک کې د سزا معیار د عام او خاص لپاره یو رنګ دی. په یمن کې چایلډ میرج عام دی، یعنی د کم عمرۍ د واده لپاره دا ملک مشهور دی او د دې ملک حکومت د چایلډ میرج مخنیوي کې د ناکامۍ سره مخ دی. ملګرو که تاسو د واده خوشحالو کې ګډون کول غواړئ نو د یمن په ودونو کې لازمی ګډون وکړئ، ځکه چې دلته د واده تقریبات یوانه ونه بلکې پورا 21 ورځې جاری وي. ملګرو په یمن کې بهتر څه غربت دی، خو د یمن خلک ډیر میلمه دوست او د زړه نه پاک دي. موږ د الله تعالی نه دعا غواړو چې د دې اسلامي ملک حالات ښه کړي. د یمن په جنډه کې 3 رنګونه دي، سور، سپین او تور، کوم چې د عرب اتحاد علامت دی. فوټبال د یمن قومي لوبه ده. یمنی ریال د یمن کرنسی ده او 2 یمنی ریالونه د پاکستان د 2 روپۍ نه هم کم دي. ملګرو داو د یمن حواله سره یو خولي ویډیو، امید لرم چې تاسو به خوښ شي وي. مینوالو د بل نوی ملک د سفر پوری زستا سونه غواړم اجازت د تل پاتې خدای په امان.